من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. مخی آیتونو کی بنی اسرائیل کا خطابات ہوں، نو دے مخی آیتونو کی دلوزنو دماتولو کم چه دیتا ویلے شیو چی داسی کوئی آغی نکول او کمینا چی دیما نکڑے شیو ناغی کول، الٹا روانو دا حکم خلاف روانو، جس ریو تخوی نو داغی خلاف بد کئی چی دا بدو وطویلے کی گی نو دا بدو نام نکولے کی گی نو بد کئی. مطلب دا چی خکار نکئی با بدو کی احتدی. دا بنو نظیر او دا بنو قریظو خبر ذکر کرا، دا اوس او دا خزرج بنو قریظه او بنو نظیر دیو دا یو بل سره جنگونه نو یو ډله به بیا د بل سره او بل ډله د بل سره به میلاو شو، جنگونه به کول او پای کې قیدیان به جوړ شو، خلک به قیدیان کړی شو، نو بیا به دي پیسې را جمع کولې، چنده به یې کوله او هغه بل قیدیان به یې را خلاصول، پای کې د دې دنیوي فایدې وې د هغې د وجې نه یې کول. کنی الله ورته وي دغه شی خو تاسو باندې حرام کړی شی دی، قتل و قتال د کورونو نه د خپلو ملګرو د خپلو همجنسو د کورونو نه ویستل دا خو حرام دي تاسو باندې. نو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعضې منئ او بعضې نه منئ. نو د دغه خلکو دپاره شرمندګي په ژوند د دنیا کې دا خلق دی چې د ژوند دنیوي اغسته دی په مقابله د آخرت کې، آخرت یې پرېښودی دی او دنیا یې اغستې ده. نو چې کله داسې وي نو آخرت کې به د دې دپاره داسې عذاب وي چې هغه به بیا سپکولی کېږي نه، اسانېږي به نه. کم څه چې عذاب مقرر کړی شوی دی نو هغه عذاب به وي. دې ځای بل خطاب دی، په دې کې تذکرہ دی ددے کئی چی دی گورا انبیاء علیہ السلام خلاف وکاو، انبیاء علیہ السلام وجل مخینی آیتون کے خود یو بل دا قتل خبر وا دل دکے دا پیغمبرانو دا وجلو دا غی دا قتل کولو خبر دا بل دا دیلگیالی وی منگا خوزان لپوها خلق یو، من خزان لعلمائیو، زمانگ استاسو علم دا ضرورت نشتی، زمانگ دا علم زمانگ دا پوها زمانگ دا پارا پورا دا. بیاور پسی تذکرہ بکی یو بل خطاب کو پیش کئی ددے چیدی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آتلو بانے خبرو او دی او پیجندو هم مخ کے بے یو شان خبری کولی او بیا چکلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغے نو بیا بے برشان بی خبر او ٹکڑا اول کے بے ویچ منگ بدا اصر میلاوی کو منگ با ایمان راوڑو، کافرانو ته به هم وایي چې راشي تاسو به ایمان پرې راوړئ او موږ له به خبر راکوئ، خو لیکن چې کله راغی نو انکار یې وکړو. د هغې تذکره راځي.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل او یقینا ورکړه موږ موسی علیہ السلام له کتاب موسی علیہ السلام له کتاب ورکونو صحیفه مو ورکړوي وقفینا من بعد بالرسل او پر لپسې راولېږل موږ دا غن رستو په دې باندې ګڼ رسولان په هغې باندې دقه تورات باندې روان دي د عیسی علیہ السلام پورې دقه کتاب چلېدو منځ کې زبور نازل شوی لیکن زبور کې احکامات نو هغې کې د عبرت لپاره خبرې وي احکامات په تورات کې وو نو تورات کتاب دا چلېدو بیا د عیسی علیہ السلام باندې چې کتاب نازل شو انجیل نو بیا د هغې ته ورشو نو الله رب العزت وی آتینا موسی الکتاب منګ ورکو موسی علیہ السلام له کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسې راولېږل دا قفینا قفا ویل کېږي سټ ته دا کله چې سړی په لین کې رواني نو داسې چې د یو سړی منځ کې پرېږدي د بل سټ نه ښکاري چې کله سړی په لین کې صحیح رواني دا په دې سکولونو کې په فوجان وغیرہ پولیس کله چې پی ټي کوي نو په دې کې د لینونو د صحیح کولو خبره چې کوي نو چې د دریم سړي دغه ته ښکاره شي یو تش وی یو ورپسې شو او یو ورپسې دریم د ده سټ تا ته نه ښکاري نو دا لین بسی دی نو په سټ پسې چې سړی روان دی یو روان دی یو ورپسې بل دی یو ورپسې بل دی دې ته ویل کېږي نو پر لپسې راولېږل نو وقفینا من بعده بالرسل پر لپسې راولېږل موږ د هغه نه وروستو په دغې کتاب باندې ګڼ رسولان ډېر شي انبیا علیهم السلام په دې باندې راغلي دي وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړیو موږ عیسی ابن مریم ته واضح دلایل اغلم دلائل ورکړیو احکامات ورکړیو معجزې ورکړوي وایدناه بروح القدس او مضبوط کړو موږ هغه لره په جبرئیل علیه السلام روح القدس جبرئیل علیه السلام په ذریعه باندې الله رب العزت وی باندې مضبوط کړو اب جبرئیل علیه السلام په د سره ګرځېدو نو کله چې سړي سره ملګری نو سړی ډاړي او بیا چې جبرئیل علیہ السلام باندې سړی یو د ملائکو نه نو بیا خو سړی خامخا مضبوط وي ډاډ وي خبره به کولی شي کله د تلو راتلو خبرې اگه څه کوې د پلانکې زه تلمه خو ملګری راته میلاو نه شو نشم تلی سړي زړه مات شي ملګری نه شي الله وی عیسی علیہ السلام یوازې دی نو د هغه سره مې ملګری دغه ملدان مو سره ملګری کو جبرئیل علیہ السلام مو سره ملګری کو نو دی مو سره ګرځېدو افکلما جاءکم رسول نو آیا کله چې راغی تاسو ته رسول بما لا تهوا په هغه مسلو باندې چې نه وخت ستاسو زړونو استکبرتم نو تاسو تکبر کو د هغې نه کله چې راغلی تاسو ته رسول په داسې مسلو باندې په داسې احکاماتو باندې چې ستاسو زړه نه غوښتې استکبرتم نو تاسو تکبر کو د هغه د منلو نه ففریقا کذبتم یو د یوې فریقې د یوې ډلې د انبیا علیهم السلام نه تاسو تکذیب کړلی وفریقا تقتلون او یوه ډله د انبیا علیهم السلام نه تاسو وجله مخکې ځای کې تېر شوي غالبا 3 انبیا علیهم السلام
دی په یو ورځ کې وجلي. بیا د هغې په حمایت کې نور خلق را پاڅېدل، موحدان مؤمنان را پاڅېدل، نو هغې ورسره هم شهیدان کړه، هغه هم قتل کړه. نو دلته وایي ففریقا کذبتم، پیغمبر راغلی، پیغمبر مسله کړه، د دې زړه نه غواړي، زړه نه غواړي، نه منم وایي. موسی علیہ السلام راغلی، مسئلے بیان کړي، نو د چا یو مسله نه خوښه، د چا بله نه خوښه. اوس هم دا حال دی، څوک په یو ګناه کې ګرفتار دی، څوک په بل کې. نو چې کله دغه خبره کولی کېږي نو دی وایي دا یې ما ته ووایي، دا زه ورته چا ښوولی یم، دا خو ما پسې خبرې شروع کړې. نو دی خلاف شي، خلاف خبرې شروع کی، مخالفت شروع کی، دشمنی ته ودرېږي. موسی علیہ السلام مثال په طور باندې یو مسله شروع کړه د زکات. زکات ورکوي. قارون تم سوال جواب وشو، ساسره مال ډېر شی دی نو زکات پکې ورکوه. هغه په دقیق خبره باندې په ضد شو، زما مال دی په دې کې د چا څه دي، دا خو ما ګټلی، په خپل هنر مې ګټلی، په خپل مټو مې ګټلی، په دې کې د چا څه دي. خلاف شروع کو دشمنی ته ودرېد. کنی اول ایمان راوړی، خبره یې منل وه، لیکن اوس د مال خبره چې کله راغله خلاف یې شروع کو، او بیا دومره دشمنی ته ودرېد چې بې عزتي هم شروع کړه، په عزت باندې حملې هم شروع کړې، لیکن الله یې حفاظت کاو د موسی علیہ السلام. نو الله وایي فکلما جاءکم رسول، کله چې راغلی تاسو ته رسول، بما لا تهوا، په هغه مسلو باندې چې نه غوښته ستاسو زړونو، استكبرتم، نو تاسو ته قبول کړی د هغې نه، د هغې د منل نه، ففریقا کذبتم، نو د یوې ډلې تاسو تکذیب کړی، وفریقا تقتلون، یوه ډله تاسو وجله. وقالوا قلوبنا غلف، هلکه راشئ دا خبره ومنئ، وایي زموږ ستاسو علم ته ضرورت نشتی، ولې وایي موږ په خپله علما یو، وایي موږ په خپله پوهه خلک یو. وقالوا قلوبنا غلف، وایي دا خلک زړونه زموږ لوښي دي د علم. غلف یو معنی ده، زموږ زړونه لوښي دي د علم، ستاسو دا علم زموږ په دې لوښي کې نه ځایېږي، زموږ لوښي په خپله ډک شوي دي، د علم لوښي ډک دي، ستاسو یې د ضرورت نشتی. یا دا ده وقالو قلوبنا غلف، دی وایي زړونه زموږ په پرده کې دي، غلف پې لګېدلی، په دې باندې لپاسه ډکنه لګېدله، ډکنه پې پرته ده، لپاسه پې سر پروت دی، لپاسه پې پرده پرته ده، ستا دا خبرې ورته نه ځي، زموږ زړونه خو دنده دي، وایي یعنې ستا دا خبرې نه نوځي، زموږ په زړونو باندې ډېر شی پردې پرتې دي. نو وقالو قلوبنا غلف، وایي دا خلک زړونه زموږ په پرده کې دي، یا زړونه زموږ لوښي دي د علم. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې الله لعنت کړی په دې باندې په سبب د کفر د دي. فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر کم د دې نه ایمان راوړي، ډېر کم ایمان راوړي، ډېر کم خلک به ایمان راوړي، او په ډېرو کمو څیزونو ایمان راوړي. ولما جاءهم کتاب من عند الله، او کله چې راغی دې ته کتاب د الله د طرف نه، مصدق لما معهم، دا داسې کتاب و چې تصدیق کوونکی و د هغه څه چې د دې سره قرآن کریم راغی، دا بل خطاب و. په دې خطاب کې انکار دی د دې پیغمبر نه، د قرآن نه، پیژندو یې خبره یو شان کوله او بیا یې بل شان کړه. نو دې آیات کې دي
وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا چری و امداد طلبگاو کافرانو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتو نه مخکې دا خبر راځي کوي ولما جاءهم کتاب نو کله چې راغی دې ته کتاب من عند الله د الله د طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کوونکې د هغه څه چې د دې سره وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او هو دې مخکې د دینه یستفتحون علی الذین کفروا امداد به طلب کاو پاکستان باندې چې کفر کړل یستفتحون علی الذین کفروا یستنصرون علی الذین کفروا وی امداد به طلب کاو پاکستان باندې چې کفر کړل یستغلبون علی الذین کفروا غلبه به طلب کولا پاکستان باندې چې کفر کړل مفسرین لیکلی دی ووی اللہ نے سوال کاؤ اللہم انی اسألوکا بنبیک الموعود یا اللہ دے خلق کو منگا تنکلو دا بدی یہودیان ہوئے دنیا ہو منگا تنکشو دے کافرانونا اخبر پیغمبر راہو لے گی دا چی کم وعدہ کرلا چی پیغمبر برازی آخری پیغمبر برازی نا آغا پیغمبر راہو لے گی چی منگا سر میلاو شو من وسر یوزے شو او دا دے کافرانو باندې منگا غالب شو یو مطلب داو نو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتلو باندې دی ځان لا فتح او نصرت غنا چې دا به زموږ سره امداد وشي نو موږ وسره میلاو شو او د کافرانو سره بیا موږ جنگ وکړو او کافران به موږ مغلوب وکړو دا کافر به ختم کو ولیکن چې کله راغی نو انکار یې وکړو بل معنا دا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون معنی طلبگاو به خبر یطلبون خبر به طلبگاو در رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نو تپوس به کاو سو به ملاو شو ویلګه پیغمبر راغل لیکن نه راغله آخری پیغمبر راته چاغه راغل لیکن نه راغله او خبره به وشو با وخت کې با یا ودا وچی وسمه ولانه خبر شي نه راغله مو سمي اوریدي دا یو خبره ده دجال بارکی یو خبره تمیم داری رضی الله تعالی عنہ کولا او بلا مسلمان شینو پاو کی نو پکشتے کې تاجر سره پکشتے کې ناسو کشتے بادبانی کشتے موجود هوا راغلی بل تک دی وړه کشتے نو دی الته کې وختو کوسو د کشته نه چې معلوم کو دا کم ځای دی اوسونه څنګه تل پکار دي حالات معلوم کو نه دغه چې اخوا تلاړ یو خزا ببره هوندګي خزا واو سره میلاو شو وې سوچته چې ته پوښتنه وکړه یا دن لاړ شي کوټاوا دن لاړ شړنګار جوړل یو سړی له زنجیرونو کې تړلې شهر او چوتیږي لګي شانګار جوړل ناغه ځان خلاصي دا بازي کا مرغی او کلابل نور سيزونه دا کم چې زنګلي دي دا چې سړی په جال کې راګیر کی نو دې په قرار نه کینی بیا ټوپونه وای چې په څه طریقې باندې دې نخلاص شم د جال نخلاص شم د دام نخلاص شم پنجرلا اغم آئی کم ٹوپونا ہوئی بس طریقے بانی بوزو خلاصی گم نو دم دیا ٹوپونا ہوئی چیز خلاص شم لیکن اللہ رب العزت طرفنا یو وقت مقرر دیں آغا بانی با دیر خلاصی کی راوزی با ندی چی اولی دو نغلی شو نو تپوسی دیو کو کم نین راغلی بی منگ دا حجاز نا
وی هغه ځای نه چې ونې پکې زیاتې دي وی او کجورې ونې بیا وی چې هغه پیغمبر پیدا شوی دی که نه دی آخري پیغمبر وی او پیدا شوی دی وی هجرت یې کړلی که نه او وی او کړی دی نو د وی حساب بیا وخت لږ دی وخت لږ پاتې دی دې د هغه ځای نه بیا راووتل راغله مدینې ته راغی ایمان یې راوړ او دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایمان نه وروستو د هلته کې په منبر باندې کېناو وی دې صحابو ته دا ټوله خبره ته وکړه تا چې کوم څه لیدلي دا ووایي ته نو تمیم داري رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې دا خبره د صحابو ته وکړه چې داسې حال ما ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو خلکو نه صحابو نه ما تاسو داسې تذکره کړله چې د کنه کړي دجال باره کې هغوی او کړي دا وی دغه دجال الله رب العزت پټ ساتل لے چاہتے اخکارہ کی اس پسی خلق لگیا دی لیکن کا معلومی گی نا کہ اللہ ہی پٹ کی مو بعضی زیونہ داسی دی چاہے تا آل تکی اس شہ نشت لے کہ جاز کو تلے گی جو جاز وکی گی کہ آل تکی سگلار شی کہ آل تکی ہر سا ختمی گی تو دیکھی بھئی چاہتا اللہ لوئے دنیا دا فلما جاؤں معرفو ہاں یو خبر داو چے طلب خبر بے طلب کاؤ چے اگر آغل لے کنا دیر آغل لے چے مک ایمان رو دریم مانا دارا خبر بے ورکاو اغیلا اغی بے خبر اول وکانو من قبل یستفتعون عن اللذین کفروا دی مقید دینا خبر بے ورکاو آگسان نچی کفری کر لے د مکی مشرکان لبے خبر ورکاو چالکا تاسو تبا پیغمبر رازی نو چی کل راشی آخری پیغمبر برازی نو ایمان با پیراوڑی فلما جاءهم نو کل چی راغے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغے نو راغے نو دیتا پتو لگی رکنا وی ما عرفو کفرو بھی آغا چی دی پیجندو آغا پیغمبر راغے چی دی پیجندو نو کفرو بھی انکارو کو داغنا دی خب پیجندو دانا چنے پیجندو رستو برازی سورت انعام کی مرازی شلم آیات کی او دے سورت بقرہ کی رستو رازی التا کی ہوئی فلما جاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی ہوئی یعرفونہو کما یعرفون ابناءکم دی پیجنی دی پیغمبر لرا لکا سنگ چی پیجنی دی پر زامن زوی دچار نہ خطا کی ہر سمرہ چیشی ہر سمرہ کالا چی دی غائب شی و چی راکارا شی مورو پلاری پیجنی نو اللہ رب العزت وی دی دا پیغمبر دا سی پیجنی لکا خپل زوی چی سڑے سنگ پیجنی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نوے زوی نا دا زوی منگا زیاد پیجنو ولی زوی کے پتہ نہ لگی کو مونی شتا خیانت کرے دا زما زوی نہ دے دا سکی دیشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکے زمان دا سر آڑو سا شک و شبہ نشتی دا رشتون پیغمبر دے دا ہم اقا پیغمبر دے چی مخ کے تورات کے او انجیل کے دا تذکرہ ہوا دا پیغمبر دے نو فلما جاہم معرفو نو کلچ راغے دی تا آغا چی دی پیجندو کفرو بھی نو انکاری کو داغنا فلانت اللہ الکافرین نو لانت اللہ دے پا کافرانو بانی بے سمشترو بیان پسہم ابرا رکی جاوش انشاءاللہ تمچی نہ پاتی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَكَلَّ وَعْدَ وَاغَسْتَمْ غَسْتَاسُنَا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ چِنَبَتُو يَوَيْوِنِ دَيَوْبَلْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَنَوْ بَاسِي يَوْبَلْ دَكُورُ نُقْبَلُنَا
ثم اقررتم نو بیا اقرار کو تاسو انتم تشهدون تاسو گواهان یی ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه خلق وي تقتلون انفسکم چې وجل یوبل وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او ویستل تاسو یو ډله تاسو نه د کورونو خپلونه تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان تاسو امداد کوي په خلاف داغي کې په ګناه او په ظلم په زیاتی وَإِيَّاتُكُمْ وَسَارَ او کچر راشي تاسو ته قیدیان توفاتوهم نو تاسو پیدا ورکوي داغي او هو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دی چې حرام کړی شي په تاسو باندې ویستل داغي افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان اورئ په بعضی کتاب باندې وتکفرون ببعض انکار کوي د بعضینا فما جزاء من يفعل ذلك نسوي بدلا یا نووي بدلا من يفعل ذلك دا وچا چې کوي تاسو نه دا کار الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی په دې ژوند دنیوي کې ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب او د قیامت پر ورځ باندې واپس بغړې شي دې څخه عذاب ته يردون الى اشد العذاب واپس بغړې شي وا بړولې شي څخه عذاب ته وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ دې الله به خبر دا اصل چې تاسو کوي اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة دا کسان چې اغسته دې ژوند دنیوي په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نسبت بنشي الذين عذاب ولا هم ينصرون ولا بدلی امداد کولې کی ولقد آتينا موسى الكتاب واليقين ورکړه موږ موسی عليه السلام له کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسې راولېږل موږ داغه نرستو په دې باندې ګڼ رسولان واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړه موږ عیسی ابن مریم تواز ورکړه موږ عیسی ابن مریم تواز دلائل وایتنا او بروح القدس مضبوط کو موږ غل رب جبرئیل علیہ السلام افکلما جاءکم رسول آیا کله چراغ تاسو رسول او کله چې راغل تاسو رسول به مالا داوا هغه مسلو باندې چې نو وخت تاسو زونه استکبرتم تاسو تکبر کړل ففریقا کذبتم دیو دیوی فریقې تاسو تکذیب کړل او فریقا تاسو یو فریق تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غل او ویلا خلک زونه زمونږه په پرده کې دي یا زونه زمونږه لوخي دي د علم بل لعنهم الله بكفرهم بلکې الله لعنت کړل په دیوانه په سبب د کفر د دي فقليلا ما يؤمنون ډېر کم د دین ایمان راوړي ولما جاءهم كتاب من عند الله وكل چراغ دي ته کتاب د الله د طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کوونکې دا وسجد دي سره وكانوا من قبل يستفتحون للذين كفروا او دي مکه د دینا چې امداد به طلب کاو پاکستان باندې چې کفر کړل یهودی مخکې د دینا چې خبر به ورکاو کسان نه چې کفر کړل یهودی مخکې د دینا یستفتحون الذين كفروا چې خبر به طلب کاو دا کسان نه چې کفر کړل فلما جاءهم ما عرفوا کل چراغ دي تا چې دي بجند کفرو به نو انکار کو دا غنا ولعنت الله الکافرین لعنت الله دې بدر کافرانو باندې الله رب دې قرآن فلسطین